ملکنډ پوهنتون کې د فاونډیشن ورځ په خشان ومانځل شوه. د ورځې منځلو مقصد ملکنډ پوهنتون 18 کاله پوره کېدل و. د مهال د یونیورسيټي طالب علمانو لخوا روایتي او ثقافتي سره د خوراکونو سټالونه هم لګېدلي وو. یو خوا پکې راغلي خلکو او طالب علمانو دلچسپي څرګنده کړه، نو بل خوا د طالب علمانو صلاحیتونه هم برابر سره شول. دا فاونډیشن ویک ته د خلکو ګرونینګ او مطلب انجوایمنت هو کوي، بل مارکیټینګ هو د کوي چې څنګه مطلب دا سیل کو او بل دا ماشومان هو راغلي بس خلک انجوایمنت کوي او ډېر ښه ماحول دی. ایگزیبیشن دی، پای کې ډېر ښه سټالز لګېدلي دي، هم د سټوډنټس لپاره لګېدلي چې دوی سګین کي څنګه به ډیلینګ کوئ، څنګه به بل کنوینس کوئ، یا به بل څنګه لکه مطلب هاو ټو میک یور سیلف ریسپانسبل اف سمثینګ. نو دغه یو میسج دی او دې مطلب هم دغه دی چې سټوډنټ په دې لیول باندې پوه شي چې یاره دا څه قسمه څنګه به ډیلینګ کې او څنګه به انټریکشن کې، څنګه به بل کس کنوینس کې، یو دغه ته نو دغه دی یو موټیو دا یو ګول دی. ملکنډ یونیورسيټي په 18 کاله سفر کې هر اړخ ته د کامیابۍ ګلان شیندلي دي او د ملک په مهمو چوکو خپل خدمات ترسره کوي. یاد دې وي چې ملکنډ یونیورسيټي په ټوله صوبه یو ځانګړی نوم لري. وجه دا ده چې دلته په ښه شان د اوچت معیار تعلیم ورکولی کیږي. مظفر شاه، MP نیوز.